سلامونه دوستانو، نن سهار چې څنګه پاڅېدم ځان مې د برش را پرش کړو، ناشته مې ورته وکړه. د هغې نه پس بهر ته راووتمه، د کار تیاری و نو بوټان پراته وو. ما چې بوټان ورته پخپو کړم ځکه چې ګرمي ده، پې بیا خرابېږي. نو بوټان مې راواغسته، نو بوټان مې ورته واچول، نو بیا روان شوم د خپل کار په لوري باندې. نو سهار ټیم و، موسم هم ډېر ښکلی و او د سهار ټیم خو بیا هسې هم ډېر مزناک وي او ګرد چاپېره بوټي هم پراته وو، نو موسم ډېر مزېدار و. بیا د چاپرې په لوري باندې روان شوم. نو سهار کې موسم هم ډېر ښکلی او بوټي ګرد چاپېره چې بوټي هم وي نو دا پکې لا بله مزه. بیا دې خوا عدنان لګیا و، اوبه یې لګولې، بوټي چیک را چیک کړه چې اوبه دي که نه دي، خو ماشاءالله بوټي ډېر ښکلي پراته وو. د هغې نه پس مخکې روان وم، په بل سایډ باندې زرشاد هم لګیا و، اوبه یې لګولې. چونکې سهار دی اوبه نه پوره کېږي، نو په دې وجه باندې دوی سهار وختي اوبه شروع کوي. نو بیا د هغې نه پس د خپل کار په لوري رالمه. دا دې ته راورسېدم، کټر مې راواغسته، ما یې چې بسم الله کو. نو بیا مې را روانه کړه ګاډۍ کې چونکې کچره وه، ما چې دا کچره ترې واړتم نو بیا به پکې کټنګ راوړمه. ګاډۍ مې روانه کړه. په دې ټایم کې زه بیا لږ کنفیوز وم چې څه کټ کړم، سوچ مې کو راکو. بیا مې سوچ وکړم راشه کچره ورته وه. نو بیا مې ګاډۍ روانه کړه، کچره مې واغسته ځان سره، را روان وم. نو چې کچره مې ورته وله رالمه، لالا دي هم لګیا و، زیر او لالا، او کچره یې وباسله. د هغې نه پس مې دا بوټی سلیکټ کړو، ما یې د دې هایټم چې واچوی دی، ما یې راشه دا کټ کا. نو لګیا شوم، بسم الله مې کړه. نو چې کټنګ مکمل شو رالمه، ګاډۍ مې راوسته، ما یې چې ګاډۍ کې کټنګ ویسم. نو بیا لګیا شوم، ګاډۍ کې مې کټنګ واچو. نو دې ټایم کې عزیر هم دېخوا را روان و، ما یې چې ویډیو کې ځان سره راولم. عزیر هم په خپل کار باندې اړم، نو زه هم دېخوا بیا را روان شوم. ما یې چې زه خپل کار شروع کړم، ګاډۍ مې لوډ کړې وه، نو ما یې راځه چې بسم الله کړم. نو بیا راورسېدم د کټنګ ځای ته، نو ما یې چې بسم الله کړم پې. نو لګیا شوم په کټنګ باندې، کټنګ مې سټارټ کړو. نو بیا پاڅېدم، ما ویل چې په دې کټنګ ورسې لږې اوبه واچوم ځکه چې کټنګ لږ مړاوي شوی و. نو بیا مې راواغسته ټاپکه، لاړم په اوبو پسې. زرشاد هم لګیا و، اوبه یې لګولې. زرشاد ته مې ویل چې ټاپکې کې اوبه واچوه. نو زرشاد هم ټاپکې کې اوبه واچولې او ټاپکه ډکه شوه. نو بیا مې په کټنګ باندې اوبه واچولې، ما چې کټنګ ورته لږ تازه شي ځکه چې کټ کړی یم. نو ما ویل چې خراب راته نه شي. نو د هغې نه پس لږ غونده کې کټنګ مې کړی و، په هغې مې ورته اوبه واچولې. د هغې نه پس لاړم پلسټک هاوس ته. پلسټک هاوس ما یې چې چیک کړم چې څه حالات دي، ځکه دننه هم بوټي وچېږي. نو رالم، ما یې چې مسټنګ وکړم. نو ماشاءالله بوټي خو ښکلي پراته وو، خو بیا هم ما وی چې اوبه مسټنګ پې وکړم. نو رالم د فوارې په لوري، نلکه مې را سټارټ کړه، فواره مې راواغسته، ما یې چې اوبه ورته ورکړم. نو اوبه مې ورته سټارټ کړې، مسټنګ مې پې وکړو. نو د مسټنګ نه پس دا بوټي ډېر ښکلي شوي وو، ما یې چې دې ته ډکې اوبه ورکړم. نو لګیا وم دې ته مې ډکې اوبه ورکړم. نو بیا رالم دې بل پلسټک هاوس ته، دلته هم بوټي لږ مړاوي شوي غوندې کې وو، ما یې چې دې کې هم مسټنګ وکړم. لګیا شوم په مسټنګ باندې. نو مسټنګ ختم شو، روان شوم، ما یې چې وځم بهر ته ځکه چې ډېره ګرمي وه. نو په لاشته کې ښه ګرمې ښه دوب پکې را جمع شوی و. بیا مې خولې خپلې پاکې کړې، ما یې راشه دروازه پسې بنده کړه. دروازه مې پسې بنده کړه. نو بیا چونکې د ریسټ ټایم و، نو ما یې راشه مونځ وکړه او بیا د هغې نه پس به روټۍ وخورو. نو بیا د ریسټ نه پس رالم خپل کار له، ما یې چې کار شروع کړم. کټنګ شوی و، ما یې چې دا ولګو. نو بیا مې راواغستل ټریګان، ما یې چې ټریګان ورته ډک کړم ځکه چې بیا پکې کټنګ لګو. نو ټری مې شروع کړه، بیا مې ټریګان راوړم، ما یې چې کټنګ پکې شروع کړم ځکه چې ټایم هم ناوخته و، مازدیګري و. دې وخت کې کټنګ ته مې پام شو، نو کټنګ و ډېر، ما یې وسپسه کې. نو بیا مې شروع وکړه، خو وس مې پې نه رسېده ځکه چې کټنګ و ډېر. نو بیا مې عزیر او لالا او زرشاد ته مې وویل ما یې راشئ چې کټنګ ولګوو زر ځکه چې ټایم دی ناوخته، ځکه چې که دا سبا ته پرېږدي نو دا بیا خرابېږي. نو دوی ته مې وویل ما یې زر ولګوئ. نو عدنان خان هم کیمرمیني کوله، ویل دې دوستانو ته کټنګ وښایه، د کټنګ طریقه چې په څه طریقه لګي. دې وخت کې دوی هم ښه تیز لګیا و ځکه چې جوټۍ ته ټایم لږ پاتې و. نو دوی ته مې وویل ما چې دا هم ختم کړی نه وي، داسې رانه نه شئ تللی. نو هغوی هم ښه سپیډ کې لګیا و، نو هغوی هم تکړه و، بس کټنګ یې ختم کړو. نو دا و د نننۍ ورځې ویلاګ. که ویډیو مو خوښه شوي لایک درسره وکړئ، ښکلي کمنټسونه وکړئ. تھینک یو سو مچ.